دا ګمان ده، دې ته ګمان یې. دا د دل او دماغ بندګي ته کې دل او دماغ دې تا خدای ده، پتا باندې سور ده. یاره بس که دا خبره دې وکړه که نه، بس کیسه خرابېږي، فساد جوړېږي. او بعضې خلک یې یاره چې دې مونږ داسې استاز ده ماشاءالله چې نه د چا په ښو کې ګوتې وایي او نه د چا په بدو کې ګوتې وایي. بس دا خلک د خلکو خوښ دي. هغه خلک د خلکو بدي شي چې کوم خلک د جهنم نه بچ کوي او د خلکو د ګڼ کپینو نه بچ کوي. وروره مونږ په خلکو بد لګو، داسې په بد لګو چې په کلي کې یوه ډنډوره ده چې دا خلک ګورې منکر حدیث دي او دی عذاب قبر نه مني، او دا ګوره ډېر باطل پرسته خلک دي. ان انتم الا مبطلون. د سورې زمر په آخري آیاتونو کې الله فرمایي که نه نبی علیه الصلاة والسلام ته که ته دی ته یو آیات ویې د قرآن نو دی یې چې ان انتم الا مبطلون، تاسو باطل پرسته یې. خو چې خلکو ته قرآن بیانو خلک یې یاره دا حق پرسته نه دي، دا باطل پرسته دي. ویلې دی خپلو اکابرو پسې نه دي روان. او د ما کابرین څوک دي؟ د کلي علما. ادارې تا کابرین دي. د ما کابرین خو یو پیغمبر علیه السلام یو څه صحابه دغه د ما کابرین دي. ځکه چې د هغوی باره کې الله فرمایي واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس. د ما د اکابرینو باره کې الله داسې نه دي ویلي چې تاسو د اکابرینو په شانتې ایمان راوړئ. د دقې صحابه کرامو باره کې ویلي. نو د ما کابر صحابه کرام دي. دا زه دلیل باقیره دعوې سره یم، باقاعده دا زه د قرآن په رڼا کې یم چې د ما اکابر هغوی دي. ځکه د هغوی باره کې الله پاک دا فیصله کړې رضی الله عنهم ورضوا عنه. د ما کابر خو هغه دي. یاره چې دی د دیوبند اکابرین نه مني، یاره چې دی دیوبندین نه دي، یاره که د جنت او د جهنم دپاره معیار دیوبند شي نو بیا خو د عربو علما ټول جهنمین دي. داسې ده که نه؟ بیا خو صحابه کرام ټول جهنمین دي. که چیرې دیوبند دا د جهنم او د جنت دپاره معیار وګرځي چې کوم دیوبندی وي هغه به جنتي وي، نو بیا خو دا نورې فرقې چې کوم دي نورې ډلې دا خو ټول جهنمین دي. دا ټول هر څه مونږ منو، دا نه کینې انکار ترې نه کوو. الحمدلله د مونږ د قرآن سند او د مونږ د علم سند، د مونږ د احادیثو سند، د مونږ د فقه سند دا ټول دیوبند ته رسېدلی، دې کې شک نشته. خو مونږ به د دیوبند په علماو کې هم د هغه خلکو خبرې منو چې کومې د قرآن او د سنتو مطابق وي. داسې نه چې مونږ ان دا تقلید وکړو، سوال نه پیدا کېږي. داسې خو نه کوو که نه چې یاره بس خلکو پسې دې روان یو، کوم سړی چې مونږ ته شنه پاڼه پړه کوي او هغه پسې دې مونږ روان یو. نه نه نه، داسې نه کېږي. ځکه بغیر دلیله د رسول الله تابعداري وکړم دا د ما دپاره د کامیابۍ ذریعه ده. ځکه بغیر دلیله د صحابه کرامو تابعداري وکړم نو دا د ما دپاره د کامیابۍ ذریعه ده. خو که بغیر دلیله او بغیر سوچ سمج زه د یو علم تقلید وکړم، د تا څه خیال ده؟ د دغه علم باره کې الله ویلي چې دا جنتي ده، د دې باره کې الله داسې ویلي چې دا ما بخلي دي، او د صحابه باره کې قرآن ډک ته چې الله یې چې زه د دې نه راضي یم. A to Z ټول صحابه کرام، ادنا صحابي ګور صحابه کرامو کې خو د اوچتې مرتبې او د درمیانه او د لاندې مرتبې خلک وکړه. د لاندې مرتبې والا د صحابي باره کې زه دا دلیل سره یم چې دی الله بخلي. د قرآن په رڼا کې صحابه کرام ټول د جنت والا دي. بهرحال د ما اکابرین هغوی دي او د مونږ د دیوبند علما هم اکابرین هغوی دي. مونږ دپاره ګورئ نور اکابرین نشته. صحابه کرام معیار حق، معیار دین، معیار ایمان، معیار قرآن، معیار رسول الله. نبی علیه الصلاة والسلام الله ورته فرمایي چې دا د علما په مکې او مدینې کې چناو کړي خلک دي. الله ورته کله چې عبدالله ابن مکتوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره خبرې کولې، د مکې غټ غټ مشرکان سرداران راغلي وو، رسول الله هغوی له ډېره توجه ورکوله. دې دپاره که دی پر اسلام کې داخل شي د پیسو دپاره یې وله توجه نه ورکوله. الله آیاتونه نازل کړل عبس وتوله ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. دا آیاتونه الله نازل کړل. عبدالله ابن مکتوم په سترګو باندې نابینه صحابي و، په سترګو ړوند صحابي و. الله د دې آیاتونو مطلب دا و چې د دغې مشرکانو غټو غټو سردارانو نه دا په سترګو باندې ړوند صحابي نه ده، دا ډېر د اوچتې مرتبې والا، دا ډېر غوره ده. بهرحال د مونږ او د تاسو بلکې د دیوبند بنیاد چې د کوم وخت نه لګېدلی د دې ټولو مسلمانانو اکابرین چې کوم دي هغه صحابه کرام دي.